السلام علیکم جی عادل نیاز ما تغبه کې موجود ما او دا ټیم کې راغلی ما کمال استاد خواته ډیر عمر نه د ریډیو کار کوي خبره وکړو جی چې انټرنیټ سہولت بن شوی دی او مونږ 2023 نه ډایرکټ راځو 1993 ته لکه شهباز شریف صاحب یو پښتنو یو قول شوی مخکې خو لکه خلکو نه منو و چې زی نو ابازول برازي نو سار وختي ما د خپل ریډیو چې کوم دی دا زما د والد صاحب ریډیو دی بلکې موږ سکور کې پروت وو ما ویل چېرې نټ هم بند دی او غونډ سهولیت نشته نو راشه د ریډیو ټیون کا او څه پې واوره چې خبرونه حالات څنګه دي چونکې میډیا والا هر څه بین کړي دي او انټرنیټ سهولیت بند دی په تغبې کې نو شهباز شریف صاحب په دې موږ شکریا ادا کوو که خوشحالي ورته وکړو چونکې موږ ټایم مشین لا په دنیا کې نه ایجاد شوی او شهباز شریف صاحب ایجاد کو او موږ یې ډایرکټ 1993 ته راوستو 2023 نه نو 10 کاله بیک موږ راغلو دلته زموږ په ګاونډ کې زموږ دکان و 10 کاله مخکې او کمال استاد بر اډوانټي کول او اوس په موږ د ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو کمال استاد سر وختي چې زه رالم نو کمال استاد ماته وویل چې مازدیګره پورې به انتظار کې عادل نیاز یو خو مې ګاونډي خو مازدیګره پورې به ځکه انتظار کې چې رډوان ډېر زیات راغلي دي او زړه زوره مې نشته او دا غونډ به ټیکو مو ډېر زیات رډوان دي او ستا نه مخکې پرونه مو خلکو رډوان راوړي دي کله چې عمران خان ګرفتار شوی دی نټ سهولت بند شوی دی نو رډوان کمال استاد تاسو څومره ټایم رډوان ټیکوئ ما خو ډېره موده وشوله بیا هم څونه تقریبا یو 30 ساله وشوله ښه برکت دا دواګانې عمران خان ته کوه چې دا شی دغه وکړو او نواز شریف دې ته جوړ کړو چې خلک چې کوم دی خلک راوښکو او خلک بېرته هغه زوړ راتله بوتو ځکه یوازې شهباز شریف ګناهګار نه دی په دې کې عمران خان ډېر ګناهګار دی هغه نه دغه بېله خبره ده جي که موږ وګورو نو سار وختي نه ستاسو تاسو نه رډوان راغلي وو ما تاسو د سر وختي ریډیو راوړو نو تاسو ویل چې رډوان ډېر زیات راغلي دي نو څنګه رډوان سیوا راغلي دي کمال استاد ګوره ګوګیرو د خبره هغه ده موږ په دغه ځای ده چې خلک ډېر رډوان راوړي موږ یې جوړو خلکو نه پیسې خلکو نه پیسې اخلو وایي خو هسې د دې کې دغه چې کوم دی ګناهګار یوازې شهباز شریف نه دی په دې کې چې کوم دی موږ ته لوبیا والا دی خو هغې شعیب نوم یې دی لوبیا پخوي هغه هم پکې شامل دی اوس کمال استاد که تاسو موږ ته دا ووایه چې پخوا به موږ ریډیو اورېدو نو هلته به تکړه او قابل خلک راوستل او ښایسته ښایسته پروګرامونه وو ډاکټران به وو نو هغوی به MBBS کړی او CPS پې کړی و لوی لوی اسپتال مشران به وو اوس تاسو څه ګڼئ چې دلته په دې رډوانو باندې د حکیمان او د هومیوپیتک ډاکټران او دې خلکو د صحت څه لوبې نه شروع کړي مخکې به پویه خلک رډوانو ته راتلل اوس رډوانو ته ناپویه خلک راځي دا ولې مروره پاکستان دی چې څوک پیسې ورکوي د هغه چلیږي دا دوی د پیسې ورکوي څخه راځي خو نه کوي چې راځي او که نه او نور تاسو د ریډیو د افادیت باره کې څه وایي چې ریډیو اوس نن سبا مشران زیاتر مشران چې موبایل نشي استعمالوي ریډیو استعمالوي هر څه به ختم شي خو ریډیو نه ختمېږي او دا خبر یاد لره ټي وي هم ختم شي دا ټیپ خو ختم شو خو ریډیو نه ختمېږي کم از کم بالکل چې ریډیو خو نه ختمېږي خو زمونږ شهباز شریف صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوم چې زمونږ دا روغې جوړې ټاور یې د ختمې کړې نو ستا خبره صحیح ده چې ریډیو نه ختمېږي موبایل به ختم شي خو ریډیو نه ختمېږي السلام علیکم جی عادل نیاز ما دا ټیم کې راغلی یم دلته یو کاکا دی ریډیو صحیح کور ریډیو خراب و ریډیو راوړی و مصري له او سار نه ریډیو خراب و تا ته پته دی چې کمال استاد ډېر زیات رش دی ریډوانو نو هلته دوی راغلي و ریډیو ټیک شو اوس خو د کاکا صاحب خبرې اترې کوو چې ریډیو د څومره ټایم نه اوري او څه پوزیشن دی او اوس څه حالات دي کاکا ستا نوم څه دی زما نوم عبدالستار شاه عبدالستار ووایه چې ریډیو څومره ټایم نه اورئ یاره د بچپن نه اورم او شوق لرو یا دا اوس چې کوم حالات روان دي د شهباز شریف صاحب او د خبرونه خو به اورئ که نه څه حالت عمران خان یې ګرفتار کړی دی او هغه ګرفتار کړی دی اوس باید دا پته نه لګي چې څه وځه کوي نو ستا چې ریډیو خراب و ته به عمران خان نه څنګه خبرې دي دغه دپاره دې زر زر راوړو نه دې لپاره پاکستاني خو 3 ټېشنې چلېدي خو نور ټېشنې نه رانیولې لکه امریکا نه راغسته امریکا نه راځي دا څه ورته وایي فرانس دا ټول ټېشنې به دې رانیوي لکه ستاسو دا مطلب دی چې پاکستان ریډیو چې کوم سرکاري دی هغې به تاسو ته رښتیا خبره نه کوله لکه تاسو رښتیا خبرونو لپاره امریکا چینل کولاوه هو کوم هم ولګوله یا به هم دغه ولګو د ازاري سټېشن دی او هغه به ولګو هغې به صحیح خبرونه کوو FM ریډیو والا او کاکا تاسو پخوا نه ته ریډیو اورئ ډېر ټایم نه که نه نو پخوا به پویه خلک رډوان راتلل که اوس پویه خلک راځي اوس پویه خلک راځي پخوا نه راتلل که
پوهه خلک راځي. بابا نو پخوا خو به بیس ډاکټران به د هسپتال مشران به هغوی به پکې انټرویو راتلي. اوس خو تش حکیمان دي او یا دغه دي پنجاریان دي. دا څنګه خلک راډیو ته راځي بابا؟ دا څه لوبه ده؟ د سوړو نه زموږ دغه شوق دی نو اوري نو. حکیم له خو نه تللی؟ نه حکیم نه تللی. دا د راډیو والا حکیم له؟ نه دغه نه مې دوايي اخیستې وه د شوګر. دا هسپتال نه ثوابۍ والا نه. سرکار نه پیسې مې ول ورکړې. کاکا ریډیو ټیک ها مطلب اوس د حالت په کوم نظر ګوري عمران خان چې گرفتار کړی دی دا تر خبرونه خو اوري کنه یاره گرفتار کړی دی خو مطلب دی چې اوس موږ جوړ و حساب کتاب دی مولا له موږ وټور کوو. او په دې رامان نه نو دا په گرفتاری کې خو د ستاسو د مولانا ملاس دی کنه عام ور سره دی کنه. او نو صحیح ده که بس ټیک کوي. بس چې څه دغه نو کوم چې سربراہ راشي او صحیح کار کوي خو صحیح دی او چې نه کوي نه کوي نو څه به صحیح ده. خو کاکا ریډیو صحیح کو خبرونه به وسوري مهرباني ته. السلام علیکم جی. تاسو دکاندار او انټرنیټ د ټیم کې بند دي تاسو بس غنئ تاسو سمارټ فون به استعمالو او نت چې بند تاسو څه مشکلات دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل نت استعمال ډیر زیات عام شوی او د ژوند هر یو کار په نت باندې جوړ شوی. موږ خو کاروبار سره وابسته یو نو زمونږ کاروبار هم ټول بس په واتساپ باندې پکچر او پرایس هر څه په واتساپ اخیستلو په واتساپ لیږلو بیلونه هر یو شیز په واتساپ ته. نو نت چې بند شوی دی ښه دا شوي دي چې هغه معاشره کې هغه یو بل له ټایم ورکول کور کې وړو له ټایم ورکول مور او پلار له ټایم هغه د 2 ورځو کې ډېر زیات وشو. کور کې خلک هم خوشحاله چې موږ ته ټایم راکو. خو بل طرف ته د نت باندې چې کومه زندګۍ دغه جوړ شوی نو هغه ورسره ډسټرب شو ډېر زیات. د نن سبا چې کوم صورتحال روان دی د 2 ورځو نه هغې نه هم څوک نه خبرېږي او بل کاروباري طبقې ته پرې ډېر زیات نقصان روان دی په نت باندې. صحیح ده.